أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نرانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 42 43 44 سلور درې آیاتونه چې نو هغه ویلی کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د شرک چې نو هغه رد کوي. الله رب العزت وایي د الله سره بل څوک معبود او خدای چې نو هغه د عبادت لایق نشته. که چېرته د الله رب العزت سره د الله نه ما سوا بل څوک هم د لویۍ د عبادت چې نو هغه لایق وي، نو الله رب العزت وی بیا به دوی نو هغه د الله رب العزت ته د تلو نو هغه لاره کتله. تفاسیرو کې مثال ورکړی لکه څنګه چې دنیا کې بادشاهان وي، نو یو بادشاه نو هغه د بل د زیر کولو کوشش کوي او بل بادشاه نو هغه د بل د زیر کولو کوشش کوي. نو چرته هم دو بادشاهان په آپس کې روغ او د دې جوړه چې نو هغه ناراضي، او بیا که چېرته په یو علاقه باندې یو چې نو هغه بادشاه ته په یو سوچ نو هغه ملکونو باندې بادشاهت میلاو شي، نو دا نور بیا ټول بادشاهان دی یو ځای کېږي او د هغوی له د شکست ورکولو چې نو هغه کوشش کوي. نو الله جل جلاله وایي قل لو کان معه آلهة، که د الله نه ما سوا د الله سره نور خدایان وی، کما یقولون لکه څنګه چې دوی وی، دا د مکې مشرکان دی د الله سره نور خدایان چې نو هغه ګڼي. اذن نو په دغه وخت کې لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، دو به ضرور لټولی و د عرش د مالک طرف ته چې نو هغه سلار. نو دی بیا چې د عرش معلا طرف ته د الله باندې د حملې کولو چړای چې نو هغه کولو لار نه لټوي او نه ځي. نو معلومه دا شوله چې د الله نه ما سوا نور خدایان چې نو هغه نشته، او که چرته وی نو دا بیا بې همته دي، د الله په شانتي قوت او طاقت نشته. نو تاسو څنګه د الله سره چې نو هغه شریک جوړوئ؟ د الله سره څوک چې نو هغه شریک دا نشته. سبحانه وتعالی پاک دی هغه الله، وتعالی او اوچت دی اما د هغه څه نه یقولون چې دوی وایي، علوا کبیره په اوچتوالي ډېر لوی سره. یعنی الله رب العزت دوی چې د الله سره دا کم څوک شریک جوړوي، نو الله رب العزت د دې نه ډېر اوچت او لوی دی. د دوی چې دا کمې خبرې کوي، نو دا خو د الله رب العزت سره د سره چې نو هغه ښایي نه او د الله پاک ته د سره رسېدلی چې نو هغه نشي. لکه څنګه به مخکې هم راشي او تیر شوي مخکې ومول، الله وایي دوی خو په خپل اختیار نه چاته نفع رسولی شي او نه ضرر رسولی شي. د خپل ځان نه هم نو خپل د ځان دپاره هم نه د نفع مالکان دي او نه د ضرر مالکان دي. نو چې دوی دا نشي کولی، نو دوی د الله سره چې نو څنګه برابرېږي؟ نو دا دوی چې کومه خبره د شرک کوي، الله د دغې نه ډېر لوی دی. الله چې نو هغې نه منزه او پاک دی. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، الله د پاره چې نو هغه پاکي بیانوي، د الله لویي بیانوي. هغه څوک چې په اسمانونو کې اوو اسمانونو کې دي، ځمکو کې دي، ومن فيهن او دغه شان چې څوک په دې کې دي. نو د اسمانونه به ذات خود هم، ځمکه به ذات خود هم، او دې کې چې څوک دی دا ټول د الله رب العزت چې نو هغه لویي بیانوي، پاکي بیانوي. نو حدیث مبارکه کې راځي چې په اسمان کې یو لشزه، مفهوم د حدیث دا دی، یو سپق یو لشزه داسې نشته چې په هغې کې فرشته نه وي.
او بیا دومره ګڼ پرشتې نو دغه ټولې پرشتې هر پرشته چې نو هغه په څه نه څه عبادت او ذکر کې د الله پاک چې نو هغه مشغوله ده یو سیکنډ نه د هغه د خپل عبادت نه غافله کیږي نه ځکه پرشتې نه ستړي کیږي نه وږي کیږي نه تږي کیږي او نه چې نو هغوی باندې بوډاواله او ضعف راځي څنګه چې الله پیدا کړي هم دغه شانت دي تر د قیامت چې کم وخت پورې الله د هغوی پناه کېدل نه غوښتلی په دغه صفت چې نو هغه به قایم وي نو الله وی څوک چې په اسمانونو والارض او په ځمکه کې چې څوک دي نو ځمکه او په ځمکه کې چې څوک دي دا ټول د الله چې نو هغه تسبیح بیانوي اوس بیا د دې تسبیح په دې کې کسان نو دا بیا په دوه قسمه دي یو مسلمانان دي که هغه انسانان دي او که پیران دي نو انسانان او پیریان د دې تسبیح خو چې نو هغه خو معلومه ده مونځ کوي د الله حکم نه د الله چې نو هغه تابعداري کوي او دویم چې نو هغه پیریان او دغه شانت نو کافران انسانان نو دی څنګه د الله تسبیح بیانوي یا جمادات چې نو هغه څنګه د الله تسبیح بیانوي نو د دې متعلق بیا د مفسرینو دوه قوله دي یو قول دا دی چې دوی په زبانی حال سره د الله رب العزت چې نو هغه تسبیح بیانوي زبانی حال سره مقصد دا دی چې که انسان دی یا پیری دی او دی کافر دی په ژبه باندې چې نو هغه د الله پاک ذکر نه کوي خو د حالت او د کیفیت او د وجود او د کې دا کم تبدیلی او تغیر چې راځي نو دا ټول په خپل د الله د وحدانیت چې نو هغه قایل دي ځکه د کې دا تغیر او دا هر څه چې راولي او د کې چې اتار چړاو دا کم راځي نو دا پکې الله کې نو د وجود به ذات خود کده په ژبه باندې نو خود د وجود د الله پاک د وحدانیت چې نو هغه قایل دي او دویم چې نو هغه په تکوینی طور باندې د الله رب العزت چې نو څومره جمادات دي او څه شیزونه موږ ته په نظر راځي نو دا ټول د الله رب العزت چې نو هغه تسبیح بیانوي تفسیر مدارک کې نو هغه کې حدیث مبارکه ذکر کړی دی نو هغه حدیث نو هغه مفهوم دا دی د یزید ابن مرشد رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت دی دا هغه مفهوم دا دی ما استید حوت فی البحر ولا طائر چې نو هغه فی جو السما نو هغه یا یطیر چې هغه مارغه او مه چې په دریاب کې یا په هوا چې نو هغه الوزي نو دې ته اس نخ کار کولای شي کله نو دې الخ کار کېږي لما ضيع کله چې نو هغه ضایع کی من تسبیح الله د الله تسبیح یعنی کله چې د غمې او مارغه د الله تسبیح پرې دي د الله ذکر پرې دي نو دې بیا ال چې نو هغه کار کېږي نو معلومه ده شولم چې سور غیر مکلف شیزونه موږ ته ښکاري دا ټول هم د الله چې نو هغه تسبیح وایي دوی د الله چې نو هغه لویي بیانوي د الله پاکي بیانوي او دغه شانتي چې سور شیزونه جمادات دي نو دا جمادات موږ ته چې په نظر راځي موږ وایي په دوی کې سا نشته شعور ادراک پکې نشته دوی هم چې نو کوي سورت بقره کې د دې وضاحت چې نو هغه هم الته مونږ کړو نو الته چې نو الله وایي و ان من او نو هغه بعض د دې ګټو نه چې نو هغه دادي چې هغه د الله چې نو هغه د يرنه چې نو هغه يهبط من خشيه الله چې دا د الله رب العزت چې نو هغه د خشیت د يرنه چې نو هغه ارتاويږي او بعض ګټې داسې دي چې هغه د الله د يرنه چې نو هغه اوچوي او دا غینه او بچ نو هغه روان شي د شانتي چې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ډېر شي معجزات دي صحیح مسلم او چې نو هغه جامع ترمذی روایت دی دا غي مفهوم دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه اوس هم عرب کې نو هغه مکه مکرمه کې هغه کمر هغه ګټې چې نو هغه پیژنم چې ما ته چې نو هغه سلام کولو زه چې کله د هغوی په خوا اختیدم نبوت نه مخکې نو ما ته به دغې ګټو سلام کو ما ته اوس هم هغه ګټې معلومې دي نو معلومه دا شوه چې په دې کې ادراک شته شعور پکې نو هغه شته ادراک نو هغه حس پکې موجود دی دغه شانتي حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه لاس مبارک کې د حضور معجزه کې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک کې نو هغه ګټای ولی او هغه ګټو چې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې تسبیح چې نو هغه شروع کو سبحان الله چې نو هغه ویلو یا بل یو کافر چې نو هغه رالو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی زبتا د الله پیغمبر اومنم خو کچر ته تاوی چې زما په دې لاس کې سدي
نو هغه وی چې زه ووایم او کستا په دې لاس کې چې څه دي دی ووایي پخپله نو یې کومه وی نو هغه ورته ګدیسې خو د سره نشي کېدی نو د هغه کافر په لاس کې چې کومې ګټۍ وي نو د هغه د پخپله ګویا چې دی نو هغه شولې مونږ ګټۍ او د هغې سره چې دی نو هغه کلمه یې وویله اشهد ان لا اله الا الله حضور په لاس کې چې کومې ګټۍ وي دا هم نو په هغې متعلق بیا علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله خصائص الکبرا کې چې دی نو هغه لیکلی دي هغه وایي چې دا د حضور علیه الصلاة والسلام معجزه په لاس کې ګټو تسبیح ویل دا معجزه نه ده ځکه چې په دنیا کې کم یو شیز هم دی دا ټول شیزونه د الله تسبیح وي معجزه یې دا ده چې د دغې نه د دې په دومره اوچت اواز یې وویلو چې نورو خلکو واورېدلو صحابو چې دی نو هغه واورېدل که نه داسې خو د داود علیه السلام معجزه هم وه مخکې به دی نو هغه راشي الله رب العزت وایي نه چې موږ دی نو سخرنا الجبال معه مونږ داود علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه غرونه مسخر کړي ول د هغوی به د داود علیه السلام سره چې نو هغه به تسبیح ویل نو دی وی خو معجزه د حضور وی دا وه چې د هغې د دومره اوچت اواز باندې تسبیح وویلو چې نورو صحابو چې نو هغه هم واورېدل نو بهرحال الله وایي چې نو هغه داسې یو شی نشته وان من شیء الا یسبح بحمده چې دوی د الله چې نو هغه تسبیح نه وي ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو چې نو هغه نه پوهېږئ د هغوی په تسبیح ویلو باندې انه کان حلیما غفورا بېشکه الله رب العزت چې نو هغه زغم والا دی بردباره ذات دی غفور او بخونکی ذات دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قل اوای ورته پیغمبر لو کان کچری و معه دا غسره اند الله سره الہۃ النور خدایان کمال کسنګ چې یقولون دی وای اذن په دغه وخت لب تغاو دی بچنه نو ضرور لټولې و الاز الارش د عرش طرف ته سبیل سلار سبحانه پاک دی هغه وتعالى او اوچت دی اما د هغه څه نه یقولون چې دوی وایي علوا په اوچتوالي کبیره لوی سره تسبح پاکي بیانې له د هغې الله السماوات السبع اسمانونه وواړه اسمانونه والارض او ځمکه ومن فیهن او هر هغه څه چې په دې کې دي وان من شیء او نشته د داسې یو شیز الا یسبح مگر چې هغه پاکي بیانې بحمده د حمد الله سره ولکن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیح هم په تسبیح د دوی باندې انه کان بشک هغه الله دی حلیما زغم والا بردبار غفورا او بخونکی